زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، د الله رب العالمین د طرفنا په مسلمان باندې بعض عبادات هغه فرض او لازم دي. باغ فرض او لازم عباداتو کې یو اهم عبادت هغه د مونځ دی. او تاسو ته مسلمانانو ته د مونځ د اهمیت ښه پته لګي چې د الله رب العالمین د طرف نه یو اهمه فریضه ده. او ولې اهمه ده؟ نو تاسو ته ما مخکې ویلي دي، اوس یې ویم او بیا به یې وایو چې په قرآن عظیم الشان کې موږ ته په ډېر تاکید سره د مونځ حکم شوی دی. او تقریبا زموږ د علما د تفسیر وی چې 2 ځایونو کې الله صراحتاً چې مونځ کوه، او تقریبا 2.5 ځایونو کې اشارتاً الله دا حکم کړی چې مونځ وکړي. نو اهم څیز دی، تاسو ته د اهمیت پته لګي. الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي. بیا چې کوم دا فرض مونځ په موږ باندې دی، دا خو لازم دی. دې فرض مونځ سره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض د زندګۍ د معمول د طریقې مطابق بعض سنن دي چې هغه تقریبا 12 دي. د سار نه به شروع واچو، ساري 2 رکعاته سنت دي، سنت مؤکد ورته موږ وایو، لازمي دي کې به. بیا د ماسپښیني د فرضو نه مخکې 4 دي، نو 6 شو. ورپسې بیا د ماسپښین نه پس دا مونځ نه پس بیا 2 رکعاته دي، نو څو شو؟ 8. او بیا د ماښام 2 رکعاته دي، نو 10. او بیا د ماسخوتن 2 رکعاته سنت دي، نو تقریبا 12. دا خو په موږ او تاسو دا یقیني دي، دا به خامخا کو. بیا دې سننو سره څه بعضې نوافل مونځونه دي، هغه هم په انسان لپاره پکار دي چې وي کی. او د هغې نوافلو د دې سننو به یو ډېره لویه فایده وي. فایدې ډېرې زیاتې دي، خو زه راته 2 فایدې بیانوم. نور په سوونو په علماء کرامو د هغې د فایدو متعلق باندې کتابونه لیکلي دي، خو زه راته 2 عظیمې فایدې یادومه. یو فایده خو دا ده چې موږ دا سنن او نوافل کوو، نو چې کوم سنن او نوافل موږ او تاسو کوو، نو چې سنن او نوافل کوو، نو فرض به په طریقې اولا کوو، فرض به خامخا کوو. نو یو د دې نوافلو د سنتو دا برکت وي چې ته نفل کې، نو فرض به خامخا کې، نفل کې نو فرض به خامخا کې. نو یو فایده دا ده چې ستا باندې په فرضو باندې دوام ستا راځي. وایي چې ته د اشراق مونځ کې، نو ظاهره خبره د سجاد استاد و سرې به د سهار مونځ هم کې، ولې د اشراق کوم د سهار هغه به کوم. دغه شان دا نور نوافل چې دا کې، نو فرض خو به خامخا کې. نو دې سره د فرضیت هغه یقینتوب راشي. او دویم نمبر لویه فایده دا ده، د علماو بیان کړې ده، او دا لږه ذهن کې ځان سره نن یوسئ چې د مونځ کما کان حقه چې څنګه حق دی، نو انبیاء کرام، صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین او علما به خیر د مونږ یو وخت کو. مونږ او تاسو د خپل دا کم چې عام خلک یو د دې خبره به وکړو چې کم فرض اصل مونځ د قسم دی کو هغه په مخ د ځمکې د دقې خلکو نه علاوه څوک هم خپل په صحیح طریقه وکړي، خامخا موږ نه پکې کوتاهي کېږي، عام کوتاهي کېږي، په مونځونو باندې پی نه یو. نو دومره قدر کار دی چې د دې نوافلو دویم نمبر لویه فایده به دا وي چې په دې کم فرایضو کې موږ ناکامي راغلي دي، نو دا د رسول الله مبارک د مبارک خولې وینا ده چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ چې زموږ څومره فرض منځونه دي او کمی پکې راغلي دي، د دې سننو د دې نوافلو د برکته به هغه دا فرض کمی الله پوره کړي. نو ستا هغه فرض چې پوره شو، نو غاړه دې آزاده شوه، کامیاب شوې. نو د نوافلو دویم نمبر لویه فایده برونو دا وي، او دا په دې ذهن کې کېنوې چې دې سره به زموږ د فرایضو تکمیل کېږي، برابریږي به. نو خامخا به یې کوو.
او خلک یې کوي، ډېر خلک یې کوي. بیا په دې نوافلو کې مختلف نوافل دي. څوک د اشراق 2 رکعاته کوي، ثواب یې ډېر دی. اسجاده مونږ په بیان به کیدی شي کړي وي. ورپسې بیا د ساخ مونځ دی، ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. ممکنه د مونږ په مخکې بیان کړی دی، بیا به هم پې وکړو، شان لوی لري. ورپسې به والو د ماسپښین 2 رکعاته نفل، لوی شان لري. د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل، قسم په خدای ډېر لوی شان لري. دغه شان د ماښام 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته نفل چې زمونږ د علماء کرام ورته اوابین وایي. اواب وایي الله ته د نزدېکت، الله ته نزدېکت. زه ستاسو ته نږدې یم، سجان ته نږدې یم. دغه شان دغه د ماښام د دې 6 رکعاتو د برکته به انسان الله ته نږدې کېږي. نو اوابین ورته وایي، د الله ته د نزدېکت یوه ذریعه. دغه شان د ماسخوتن ورسره خلک یو 2 رکعاته وکړي. ورپسې خلک تحیت المسجدو کې لوی ثواب لري. قسم په خدای دومره لوی ثواب لري چې زه تا ته څه ویم. ما تاسو ته په تېره جمعه باندې ویلو چې رسول الله مبارک معراج ته لاړه، بلال ته مخکې روانو. رسول الله مبارک حیران شو، سارې د بلال نه تپوس کړ، وی جنت کې رانه مخکې په پروتوکول کې روان وي، څه عمل کې؟ وی د الله رسوله چې کله اودس وکړم یا جومات ته راشم هله کینم چې 2 رکعاته نفل مې نه کړې، د هغې نفل د 2 رکعاتو د برکته الله په جنت کې د رسول الله خادم ګرځولی. نو که تحیت المسجد دی، کو تحیت الوضو دی، کو صلات توبه دی، کو صلات تسبیح دی، لوی شان لري. خو نن درته داسې د یو مونځ باره کې خبره کوم چې مړه دا اوابین، دا اشراق، دا تحیت الوضو، دا نور نوافل، د دې ټولو نوافلو یو سردار نفل، د دې ټولو نوافلو یو د ټولو نه اوچت مقام والا نفل چې د الله په جناب کې د هغې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. هغه نفل لته بیانوم. هغه نفل څه شی دی؟ هغې ته وایي د تهجد مونځ. یاره د تهجد مونځ چې کم شان لري او کم مقام لري او کمه مرتبه لري، تقریبا 12-14 احادیث د رسول الله مبارک مختصر مې راوړي دي. وخت چونکې مختصري د دې د وجې راته مختصر بیانوم. او بل یو عجیبه خبره واورئ، دا به حق حیران شئ تاسو. اسجانه زمونږ دپاره د الله او د الله د رسول خبره ډېر لوی مقام لري. کو د الله راته وایي قرآن کې او کو د رسول الله راته په احادیثو کې وایي. یو ته وحي جلي وایي، څه شو مولیان صاحبان، او بل ته وحي خفي وایي. دواړه وحي دي، یو غټه وحي ده، یو وړه وحي ده. زمونږ دپاره دواړه دغه دي. خو تاسو دا یو خبره ځان سره په دې ذهن کې نن والې چې دا څومره نوافل دي، د دې ټولو موږ ته د رسول الله مبارک د احادیثو مضبوط احادیثونه ثابت دي. خدا نن چې راته زه د تهجد د مونځ بیان کوم، د دې په قرآن کې الله په څو ځایونو کې بیان کړی دی. د تهجد د مونځ باقاعده حکم کړی دی، باقاعده بیان کړی په قرآن کې. ما راته یو 2-3 آیاتونه صرف د دې دپاره چې د جمعې وخت مختصر وي، نو د دې د وجې مې دا دورې ګینې په قرآن شریف کې ډېر آیاتونه د تهجد باره کې دي. یو ځای کې الله فرمایي، یو ځای کې د تهجد باره کې وی زما ان المتقین فی جنات و عیون، 28 سپاره کې الله وی زما متقیان، دا متقیان څوک دي چې څوک د الله نه یریږي، دا به د جنت په اعلی باغونو په چینو کې به وي. جنات و عیون، په اعلی بلډنګیانو کې او په اعلی چینو کې او په اعلی باغونو کې به دوی وي. نو تاسو قسم په خدای د قرآن شریف د آیات راواړوئ، نو دې کې الله وایي دا د څه د وجې دا دی چې ډډې والې ده، نه ډډې نه ده والې. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وی دا زما دا متقیان چې ما ولې د جنت دا اعلی مقام ورکړی دی، دا د دې د وجې چې دوی د آخري د شپې په آخري وخت کې راپاسي، نو الله ته ودرېږي، تهجد مونځ وکړي او بیا ورپسې د الله نه بخښنه او استغفار وغواړي. نو الله وی ما ولې جنت کې اعلی مقام. دا بالکل په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. بل ځای کې الله رب العالمین وی اسجانا وی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا خو الله ول د خپل کائنات ده کې بیا وی وعباد الرحمن، د الله هغه خاص بندگان،
د رحمان هغه خاص بندگان څوک دي؟ نو الله صفت بیانوي یو پکې الله دا وایي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الله وی زما عباد الرحمن بندگان هغه دي چې هغوی درنګ تیروي د شپې په مونځ باندې سجدا وقیاما. کله الله ته د پیشمنی په وخت کې ولاړي او کله الله ته په سجده باندې پرته. الله وی دا زما اصل بندگان دي. دریم نمبر ځای کې الله دا وی وعباد الرحمن، قسم په خدای دا رکوع چې دا علما په دې منځونو کې وي یا د دې په معنا تاسو عباد الرحمن دا الله خاص بندگان الکه وی دا پلان کې دا د پلان کې خاص مرګري دي، یعنی ډیر نږدې مرګري دي. تاسو وایې نه وی دا پلان کې ډیر خاص مرګري یعنی ډیر وته نږدې دي. الله وی ماته د ټولو نه نږدې خلک څوک دي؟ هغه دي چې د خپل د شپې اکثره حصه ماته کله په سجده باندې پراتی او کله په قیام باندې ولاړ. نو څلورم نمبر الله دا وی او پنځم نمبر الله څه وی؟ دا لګوره او دا ډیر د خوند او ډیر رمزي دي. او د دې د لاندې راته بیا د رسول الله مبارک دغه دولس احادیث بیانو. الله رسول الله مبارک ته وی ومن الليل فتحجد به نافلة لك. ومن الليل او د شپې ومن الليل فتحجد به نافله. الله ته ودرېږه دا ستا دپاره زیاتي مونځ دی. الله وایي دا ستا دپاره زیاتي مونځ دی. خو که ته الله ته ودرېدې اسد جان دا خبره لږ په غور وره که ته الله ته ودرېدې الله رسول الله مبارک ته که ته ما ته ودرېږې که نه نو دا یاد ساتې چې الله زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره څومره پیغمبران رالیږلي دي؟ 1,40,000 په دې 1,40,000 پیغمبرانو کې الله چې د ټولو نه لوی مقام ورکړی د هغه جناب محمد رسول الله ته ورکړی. او بیا دا هم یاد ساتئ چې په جنت کې د ټولو نه لوی اعلی انعام چې دی یعنی د هغې انعام زه او ته ګناهګار پرېږده، علما پرېږده، مبارک خلق پرېږده، صحابه پرېږده، تابعین پرېږده، پیغمبران هم پرېږده چې پیغمبرانو د هغې هغه شی چې کاش دا موږ ته میلاو شوی وي. دی سوچ او دا فکر و داسې مقام دی الله هغه څه شی دی؟ هغه د شفاعت کبرا دی. د ټولو نه لوی شفاعت کبرا چې د الله رب العالمین ته د ټولو نه لوی سپارش کیږي. الله رسول الله مبارک ته وی د شپې ما ته ودرېږه د دې شپې د دې ودرېدو د برکته به زه تاله مقام محمود ده. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریبه ده چې زه تا د دې شپې د ودرېدو د برکته مقام محمود ته ورسوم. زما عزتمند درونو د ټولو نه لوی انعام چې رسول الله ته مبارک ته میلاویږي هغه د تهجد په مونځ باندې میلاویږي. ما ته ودرېږه الله ورته حکم کوي ومن الليل فتحجد به نافلة. الله ورته حکم کوي. نو زما عزتمند درونو نه د شپې تهجد مونځ به د دې فرش د عرش ته رسي. رسول الله مبارک له چې الله دا مقام د تهجد په برکت ورکوي دا مقام محمود ورکوي دا د تهجد په برکت ورکوي. او اخیری پنځم نمبر د قرآن شریف آیات پر ما خو ته وی چې ټول قرآن د دې نه ډک دی خو زه به تاسو ته یو اخیری آیات دا ویم او دا ډېر سړي د خوند ورکوي. دا ډېر سړي د خوند ورکوي. وایئ الله په قرآن کې وی په سورت الف لام میم سجده کې وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع. زما ډېر خشته او نیکان بندگان هغه دي تتجافى جفا تیمور جانا یو جفا ده او بله وفا ده. یو جفا ده او بله وفا ده. وفا دې ته وایي چې سړی ځان ته سړی را لنډ کړي دا ډېر وفادار دی یعنی ما سره ډېره مینه کوونکی دی. او د دې په مقابله کې د جفا یاره دا ډېر جفاکش دی دا ډېر جفا والا دی دا ډو وفا ونه کړه. الله وی زما خاص بندگان څوک دي؟ تتجافى جنوبهم هغوی بې وفایي وکړي خپلو بسترو سره بسترې وغورځوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع چې کوم ځای دوی څملي ځانه بستره لرې کړي. دا څه دپاره؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. یره دوه خبرې دي د الله یره هم ډېره زیاته ده او د الله رحم هم ډېر زیات دی.
نو دوی ولی الله د دې چې یا الله زه به یو ځل تا ته ودرېږم خدای ته به زما حساب کتاب کې نو یریږم خو طمعا اسجانا دام دا چې زما دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله او د الله پر رسول می ایمان دی نو دا تمام شته چې د الله او د الله پر رسول ایمان دی او د هغه ایمان د تقاضو د لاندې لګیایو خپل اعمال کو نو دام د الله نه لوی امید دی چې الله برله جنت هم راکړي نو یریږي هم په تمه د دې دي پاس یې الله ته ودرېږي خپلې بسترې د دې د وجې پرېږدي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین نو تا دا کار وکړه خو الله ورته تا ته پته نه لګي چې ستا د سترګو د یخوالو دپاره الله وایي ما څه پیدا کړي دي نو تاسو دا قرآن شریف د الف لام میم سجدې آیات دي تیمور جانه دا راواړوه که نه نو چې څومره تفاسیر دی او د رسول الله مبارک حدیث دي ټول ورسره دا ویلي دي چې د دې خلکو دپاره الله څه تیار کړي دي چې دا بسترې یې پرېښودي او الله ته ودرېدل جفا یې وکړه او وفا یې الله سره وکړه نو الله وی ما ولا هغه څیزونه پیدا کړي دي چې د دوی په سوچ او تصور کې هم نه دي نو رسول الله مبارک فورا وی دوی دپاره څه پیدا کړي دي وی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وی د دې دپاره داسې نعمتونه دي چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي او نه د انسان په تصور کې راغلي دي الله وی ستا د دې پاسېدو د برکته مې تاله هغه د جنت اعلی نعمتونه تیار کړي قرآن کې رونو دا ډېر لوی مقام دی دا ډېره لویه مرتبه ده والله العظیم منګه نن ډېر په غفلت کې یو د دې نه منګه نن ډېر بې فکره یو د دې نه الله موږ له څومره ښکلې ژوند راکړی دی الله موږ او تاسو له څومره ښکلې زندګي راکړې ده الله څومره ښکلې وخت راکړی دی موږ په غفلت کې لګیا یو الله وی دې غفلت نه پاسه تا ته د الله د نزدېکت ډېره لویه موقع ده نو زما عزتمند ورونو دا د قرآن شریف هغه مضبوط آیاتونه دي چې تهجد باره کې راغلي دي نو ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه دی د دې د وجې اسجانه دا وره په موږ او تاسو څو منځونه فرض دي 15 پیغمبرانو به شپږ کول رسول الله مبارک به شپږ کول ته دا شپږم مونځ کوم یو دا شپږم مونځ د تهجد رسول الله مبارک ټول عمر تهجد کړي ټول عمر یار دا خو مقام لري ځکه یې کړي دي که نه دا خو مرتبه لري ځکه دا خو زمونږ او تاسو باندې د الله احسان دی زمونږ کمزورو ته الله کتلي دي نو په موږ او تاسو فرض نه دي خو په موږ او تاسو فرض نه دي خو دا یاد ساته دا یاد ساته دا نن په دې سوچ کې ځان سره او فکر کې یو سا چې کوې زه د الله په جناب کې د ټولو نه اعلی مقام غواړم اعلی مرتبه غواړم الله ته نزدېکت غواړم الله د الله محبت غواړم د الله مینه غواړم د الله سره وفا کوم د الله رب العالمین ته ځان ورنږدې کوم قسم په خدای کو د تهجد د مونځ نه د الله د نزدېکت ویې ذریعه بلې قسم مې راته په خدای وخوړی نو زما عزتمند وروڼو د دې اهتمام کول پکار دی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې وګورئ د رسول الله مبارک زندگی د ټولو صحابو سره وه خو بیا د ټولو نه نږدې زندگی هغه د خپلو بیبیانو سره وه دا یاد ساتئ بیا د بیبیانو کې د ټولو نه نږدې زندگی د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره وه عایشه بیبي د رسول الله سره مینه محبت او خیر په هغې به چېرته بیا راته خبره وکړم خو عایشه بیبي وایي چې چا سره مینه محبت د چا زیات وي او چا سره یې ناسته پاسته زیاته وي اسجانه نو دا د دنیا قانون دی چې د هغه نشیز او برخاست هغه انسان ته معلوم وي دی وخت کې دی پاسی دی وخت کې دی سملی دی وخت کې دی بار روزي دی وخت کې دی چیس کی دی وخت کې دی روټۍ خوري دی وخت کې دی آرام کوي چې کوم انسان نږدې وي هغه ته د دې هر څه پته لګي عایشه بیبي وایي ما د رسول الله مبارک سره ژوند تیر کړی دا احادیثو کې راځي وی کو ما رسول الله مبارک په حضر کې لیدلی دی یعنی که کور دی او که ما په سفر کې لیدلی دی که ما په بیماری کې لیدلی او که ما په صحت کې لیدلی دی قسم په خدای کو په ژوند کې هم چېرته د تهجد لمونځ قضا کړي دا ما ته عایشه بیبي وی پته لګي بیا دویم نمبر حدیث کې عایشه بیبي څه وایي وی الله ته به ولاړ الله ته به ولاړ
نو دا د حدیثو الفاظ دي زما عزتمن درونو چې څومره به ولاړو. نو عایشه بیبي وایي دا د هغې د مبارکې خولې څه ناشنا الفاظ دي. وایي داسې به ولاړو په قیام باندې چې ما وي خدایه دا ټوله شپه به جوړې په قیام کې تېره شي، په ولاړه کې تېره شي. وایي چې بیا به کله رکوع له راغې نو موږ خو ته یو ډز او غړپ وباسو. نو عایشه بیبي وایي په رکوع کې به داسې تسبیحات و داسې د الله ذکرونو چې ما وي دا ټوله شپه به جوړې رکوع کې تېره شي. وی بیا چې به کله سجدې ته لاړه نو ما به وی چې خدایه پاکه ټوله شپه به جوړې سجده کې تېره شي. داسې اوږده به یې کول. نو ولاړ به راواړه وی زما عزتمند درونو احادیث. عایشه بیبي وی دومره به ولاړو دا د حدیثو الفاظ دي تیمور جانه حتی تورمت قدماه دا خپې بیا وپړسېدې، دا خپې بیا وپړسېدې، دومره به ولاړو. او الله ته به په دې سجده کې د دې تهجد په دې سجده کې به الله ته جړل. نو څنګه به جړل؟ زما ستا به څه جړایي مړه چېرته اوښکه توی شوي یا نه توی شوي. عایشه بیبي به وایي د دې سینې نه به داسې اواز د جړا راوته، داسې د جړا راوته چې ما به وي چې ولجوفه عزیز کعزیز المرجل. وی ما وی جوړ کټوې په اور پرته ده او دا کټوې چې څنګه خوټکاري کوي او خوله خوله کوي او موږ یې تاسې ورو. وی د رسول الله مبارک د سینې نه به والله العظیم دقه شان اواز راوته، داسې به یې جړل الله. دا ولې جاړي خلک ولې جاړي؟ الله چې انسان یو ضرورت راشي چاته نږدې شي نو دله د خوشحالۍ نه هم جاړه. نو عایشه بیبي وایي دا درېیمه خبره وره. وی یو ځل داسې الله ته جړل خپې یې وپړسېدې. نو ما ورته چې د الله رسول ته خو هغه هستي چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر، مخکیني رستني واړه پټ غټ ښکاره د ټولو ګناهونه خو ته مبرا یې، ته خو الله داسې پیدا کړې. دومره جړه دومره په خپو کې ورم راتلل دا د څه د وجې؟ الله اکبر. د رسول الله مبارک دا خبره وره چې انسان هغه زړه بلکل یخ شي. وی افلا کون عبدا شکورا. وی چې الله ما سره دومره احسانات کړي د دې رب دې زه شکریا ولې ادا نه کړم چې ما ته ټول ګناهونه معاف کړي. نو زما عزتمند ورونو عایشه بیبي دا دغه د یهودو یو ډېر لوی اول عالم و، بیا رسل مسلمان شو، ډېر عظیم انسان دی. قرآن شریف کې هم ذکر دی، بعضې آیاتونو کې ورته اشاره شوې ده. او ډېر عظیم انسان و، د هغه نوم و عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه. دا یاد ساتئ. دی اول یهودي و بیا رسول الله مسلمان که. نو دله به الله دا په قرآن شریف کې دی، دله به الله دوه قسمه اجر ورکوي. زما ستا به یو وي د ده به دوه وي. خو ډېر لوی عالم و، ډېر لوی عالم. وی راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه مې واورېدل. وی بیا مې یو ځل وی چې یاره د پیغمبر نه یو څو تپوسونه کومه. اوږده واقعه ده، زه راته هغه واقعه نه بیانوم، صرف مقصدي خبره له راځم. وی ما وی چې زه به د دې پیغمبر نه تپوسونه کوم. نو ګوره زما ستاسې چې لالا کس یې هغه په دې خبرې نه خو چې کوم پی کس یې هغه پوره حتی او پوره تحقیق د ځان رسوي. نو ما د رسول الله مبارک نه به یو څو تپوسونه کوم بیا به په ایمان راوړم. وی چې رالمه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې ملاقات شو. وی تپوس مې وکړه چې کم یو دی؟ وی راته وی چې دا مخامخ ناست دی. وی چې مې کله ورته د زړه په سترګو کتل دا د حدیثو الفاظ والله العظیم. وی ما وی چې ان وجهه لیس بوجه کذاب، قسم په خدای دا خو د دروغجن سړي مخ نه دی، دا د رښتونکي سړي مخ دی. وی چې لومبي سره ملاقات مې ورسره وشو نو خپلو ملګرو ته یو حدیث وی او دقه د عبدالله ابن سلام د خولې مبارک الفاظ یو دا لومبي حدیث دی چې هغه نقل کړی دی. بیا وروسته هم ډېر احادیث نقل کړي دي، خو دا لومبي حدیث و چې ما د الله د رسول نه په دې خپلو غوږو مخامخ واورېده. دا مسلمان شوی نه ومه چې الله مې دا حدیث دی غوږو له راوسته. الله رسول وی چې ای خلکو یا ایها الناس، ای خلکو یو درې خبرې نورې مو کړې، اره ته اوس نه کومه، خو یو خبرې پکې دا وکړه چې تاسو مونځ کوئ وصلوا باللیل والناس نیام. دا د حدیثو الفاظ دي. مونځ کوئ هغې وخت کې چې خلک اوده پراتي او ته الله ته ولاړې. نو که دا څلور کاله ته وکړل چې یو پکې دا دی وصلوا باللیل والناس نیام،
چې د شپې ولاړې او خلکو دي او ته الله ته ولاړې نو والله العظیم دا د حدیث الفاظ دي وایي تدخل الجنة بالسلام. د دې څلورو خبرو خصوصا د دې اخیرې خبرې د برکته به الله تا په سلامتیا جنت ته داخل کی. دا د حدیث الفاظ دي تدخل الجنة بالسلام. دا د څه د وجې دا د دقې د ماسخوتن د دقې تهجدو ودرېدو د وجې به الله تا په اوس سلامتیا سره جنت ته داخلېدل څنګه دي؟ نو اسد جانه په تېره جمعه مې درته ویلي چې موږ ته یو غټه مرحله د څه شي ده د پولیسیرات ته په دې به تېرېږي. خو داسې خلک به هم وي چې ما راته په هغې کې یو کیټګري دا بیانه کړې وه چې د بجلۍ د پلق هسې به تېر شي. بجلۍ پلق شي ته به پیم نه شو تېر شي. دقه شان دا خلک به پکې وي چې د بجلۍ د پلق هسې تدخل الجنة بالسلام. څه مطلب دی تیمور جانه؟ چې تا به الله په سلامتیا نه هېڅ کلو به هم نه او تا به الله جنت ته داخل کړي. هغې کې یو مقام دا دی چې ته الله ته د شپې ولاړې. نو څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن سلام وی دا مې اورېدل. د رسول الله مبارک یو بل صحابي دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. هغه د رسول الله مبارک نه یو حدیث نقل کړی دی. وی علیکم بقیام اللیل. ای خلکو وی په ځان باندې د شپې د ودرېدل لازم کې. وی ولې؟ نو هغې یو څلور فایدې بیانې کړي دي او دا د حدیث الفاظ دي والله العظیم. یو څلور فایدې زبردستې بیانې کړي دي او دا فایدې یوازې د هغې صحابو دپاره نه وي، دا د قیامت د ورځې پورې د هر هغې مؤمن مسلمان دپاره دي چې هغه دا کلمه وي د ټولو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د ټولو دپاره دي، دا ستا دپاره هم دي، دا زما دپاره هم دي. خو که دقه طریقه وي زمونږه وی علیکم بقیام اللیل. وی ځان باندې د شپې د ودرېدل لازم کې. د دې به یو فایده څه وي؟ فانه دأب لومبې به دا دغه وي چې دا د الله رب العالمین د نیکانو خلقو طریقه ده. دا د نیکانو خلقو ته یاره دا پلان کې طریقه د چا ده؟ دا پلان کې د چا ده؟ نو د الله رسول دغه پیغمبر د صحابي وی دا په ځان لازم کې ځکه دا چې څومره نیکان خلک تیر شوي دا د ټولو د هغوی طریقه وه. لومبې خو دا واورئ. دویم نمبر زما عزتمند ورورو هغه انسان کامیاب دی چې الله ته نږدې وي. قربت الی الله ورته دوی وایي. قربت الی الله چې الله ته نږدې. اوس چې الله ته نږدې مطلب څه مطلب؟ دا دی چې ستا په نیکو اعمالو باندې دوام وي نو دا الله ته نږدې وي. ګناهګار سړی، زناکار سړی، جوارګر سړی، شرابخور سړی دی د الله نه لرې وي. دی د الله نه چې لرې شوي بیا به ګناهونو باندې لګیایي. الله ته چې نږدې نیک اعمالو توفیق به الله درکوي. نو حضرت بلال وی چې په ځان باندې د شپې د مونځ فرض کې لازم کې ځکه چې دا لویه ذریعه د قربت الی الله ده. د دې په ذریعه به ته الله ته نږدې. نو چې الله ته نږدې انسان نو دا انسان کامیاب دی. د ګناهونو نه به بچي، د ګناهونو نه به بچي، د سختو نه به بچ وي، راحت به وي ورته، الله ته به نږدې وي، د نیکو اعمالو توفیق به وي. نو دویم نمبر علیه السلام وي چې بلال وي چې علیه السلام وي چې دې په ذریعه باندې به ته الله ته نږدې کېږي. او دریم نمبر دا د حدیثو الفاظ دي والله العظیم چې دا د ګناهونو نه د لرې کولو لویه ذریعه ده. ګناهونه به د الله ختموي او داسې به ختموي. دا د حدیثو الفاظ دي لکه خیرنه کپړه چې ته په پاکو اوبو کې واچې او صفای کړي دقه شان به دې د تهجد لمونځ د ګناهونو نه پاکوي. دا د حدیثو الفاظ دي، داسې به دې پاکوي. نو دریم نمبر به یې دا فی او څلورم نمبر به یې دا فیدی چې یو د ګناهونو نه پاک شوي. دریم نمبر دا دی چې زه د ګناهونو نه بچ شم. زه د ګناهونو نه بچ شم. تاسو ځان د ټرک نه بچ کوئ، د موټر نه بچ کوئ، د ګولې نه بچ کوئ، چې نور وي د نور نه ځان بچ کوئ. ته وایې چې یاره زه د ګناهونو نه بچ شم، بچ دې روان یم، ګناهونه راته مخې ته وینه، ګناهونه را باندې اثر ونه کړي. نو د ګناهونو نه د بچ کېدو دریم څلورم نمبر دا دی فایده ده چې تا به الله د ګناهونو نه ساتي. یو به راته ګناهونه معاف کوي، دریم نمبر او څلورم نمبر دا چې د ګناهونو نه به د الله ساتي. دا د دې تهجد دا به لویه فایده.
چې په طریقه باندې کې چې کوم رسول الله مبارک بیان کړي زیر ته بیا بیانو او باقاعده کې دا نه چې کله کول او کله نه کول نه باقاعده کول بغیر عذر نه پرېښودل نو دا څلور فایدې به والله العظیم الله تعالی درکوي د ګناهونو نه به دې ساتي او ګناهونه به مرته معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 نمبر فرمای چې درې کسان دي چې الله ورته وګوري نو دا د حدیث و الفاظ دي چې الله خوشاله شي. او بل حدیث کې الفاظ دا دي چې الله او خاندي د مینې هغه خندا الله وکړي خوشاله شي د مینې خندا. ګوره ته چې یو کس بچي رور وراره خورایي په یو ښکلي کار باندې ویني نو ته ورته وخاندې خوشاله شي. مطلب دا دی رسول الله مبارک وی درې کسان دي چې الله ورته وګوري خوشاله شي. د خوشحالی د الله انتها نه وي نو چې رب خوشحاله شو ته په دنیا هم کامیابي او په آخرت کامیابي. نو 5 نمبر رسول الله مبارک وی چې درې کسان الله ویني نو الله خوشحاله شي. یو هغه کس چې د میدان په جهاد کې جنګیږي دا ډېر ګران کار دی. میدان د جهاد کې جنګېدل ګران کار دی. جنګیږي داسې وجنګېده چې یا خو غازي شو او د جهاد نه راووته نو الله چې ورته وګوري ډېر وخاندي ډېر خوشحاله شي. او دویم نمبر دا دی چې یا په دې جهاد کې شهید شي او داسې وینې پرتې وي نو چې الله ورته وګوري الله ډېر خوشحاله شي. نو د دې د وجې دې دواړو کسانو له کم مقام ورکړی کم مرتبه ورکړې ده زه په دې به چېرته بیا باز لوی مقام ولا الله ورکړي دا ورته وګوري چې خوشحاله شي. دویم نمبر ما ته وګورئ رسول الله مبارک وی چې الله خوشحالیږي لکه د دې جهاد د دې میدان په شان چې ته غازي شي نو خوشحاله شو یا شهید شي خوشحاله شي دقه شان الله خوشحالیږي په څه باندې چې تو ستا محبوبه بیبي دا د حدیث و الفاظ ځکه یې وایم دا شرمېږئ نه دا محبوبه بیبي چې ستا خوښه بیبي ده دواړه ملاس یې او داسې دې شپه کې ته راپاسېدې او دا بیبي دې پرېښوده دا کټ دې پرېښوده او الله او غلی د هغې نه راپاسېدې او رب العالمین ته ودرېدې چې ربه دا هر څه خو دې خوندونه دي خو دا ستا ته ودرېدل د ډېر ډېر لوی خوند دی د ډېر ډېره لویه مزه ده. نو چې رب ته ودرېدې او دا خپله بیبي او دا خپل کټ دی دقه دې پرېښوده او رب ته ودرېدې چې کله ته رب ته ودرېدې والله العظیم دا د حدیث و الفاظ دي وی الله رب العالمین د خوشحالۍ نه وخاندي چې دا وګوره زما دې بنده څومره دغه وخاندي الله رب العالمین. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریم ځل باندې الله څنګه خاندي. زمونږ او ستاسو زندگی ده راځي پکې ده اسفارم پکې راځي حاجتونه هم راځي. یو سړی دی او د شپې لاړه ناوخته راغی لیټ راغی خو د خپلې زندګۍ دا طریقه ده چې ساري الله ته پاسي. نو ګوره دی لیټ راغی بالفرض و تقدیر موجوده وخت کې خبره ته کوم دی 1 بجه راغی 2 بجې راغی سر یې لږ شانو لګو ګینټه نیمه خوب وکړه او ګینټه نیمه پس بیا وایي چې نه زما خو د الله ته د ودرېدو ټیم دی الله سره مې د نظر او د نیاز ټیم دی. نو چې دا ستړي او راپاسې او الله ته ودرېږي نو ټیک ته پتا خو تکلیف دی ته خپې خو ستا رب الله رب العالمین په دې موقع باندې وخاندي او خوشحاله شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په خدای دی فرمایلی انسان په لوی مقام ته رسي هسې خدا خبره نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمور جان یو عظیم صحابي دی. عظیم صحابي ورته ځکه وایم چې په مکثرینو صحابو کې دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یاره ډېر لوی شان لري. دا حدیث بخاري مبارک کې دی او دقه شان مسلم شریف کې دی او د حدیثو په نور کې لږې وره ډېر د خوند دی. عبدالله ابن عمر وایي زه ماشوم وم داسې د 5 کالو 6 کالو وم وی د رسول الله مبارک دربار ته به بعضې وخت راغلم ماشوم چې به رالم نو د سهار مونځ به رسول الله مبارک وکړه نو چې د سهار مونځ بیا وکړه نو د سهار مونځ نه پس به بیا وی یاره ما باقاعده په احادیثو کې دي بیګا دا چلو شو وحی راله یا دا وشو چې بیګا ما خوب ولیده نو دا په احادیثو کې باقاعده دا الفاظ شته. نو رسول الله مبارک با خپل خوب بیان کړ چې کله به رسول الله مبارک بیان نه کړ نو بیا به صحابو ته چا خو بیګا خشته خوب نه لیدلی دی نو صحابه هم پاسېدل بعضې و پکې پاسېدل بیګا ما دا لیدلی دی بیګا ما دا لیدلی دی
عبدالله ابن عمر وی د خدای شان ته ګوره یو شپه ما هم ډېر خشته خوب ولیده خشته مو زبردست خوب وی رسول الله مبارک چې د ټولو نه تپوس وکړه سجانه ما ته متوجه شه رسول الله مبارک چې د ټولو نه تپوس وکړه چې تاسو بیګا خوب لیدلی وي چا معلومه وي وی یاره ما وی چې پاسه زه ویم خو بیا مې په زړه کې وی چې یاره دا خو لوی لوی اکابر صحابه ناست دي او زه ماشوم یم ماشوم پاک یم نو که زه د دې اکابرو صحابو په مخ کې زه پاسم چې بیګا خو ما خوب لیدلی دی نو یې هسې بېدبي مې وګڼله ما وی چې نه پاسم پانڅېدم وی خیر مجلس برخاست شو وی چې مجلس برخاست شو وی زه لاړم خپلې خور له نو خور یې څوک وه تیمور جانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي او زموږ او ستاسو مور حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها له حفصې ورته یې وروره ولې راغلې وی یاره د رسول الله مبارک دربارو او دا تپوس یې کو چې تاسو بیګا چا خوب لیدلی دی نو په خپله ویم کله بیان و کله به صحابه چا مونی وي خو بیګا خو ما یو عجیبه خوب لیدلی نو هغوی ته دې بیان کوي ما وی دا حیا د شرم د وجې بیان نه کړي چې زه ماشوم صحابي یم او دا خو ډېر لوی خلک دی نو ما بیان نه کړي وایي څه خوب دې لیدلی دی اسه جانه وره وایي یاره دا په بخاري مبارک کې دی ګورئ دا په مسلم شریف کې دا حدیث دی وایي خوب مې داسې ولیده چې پاسېدم په خوب کې یو روان شم وایي یو دو فرشتو روان کړم وایي چې روان یې کړم چې لاړم یو عظیمه کنده مې ولیده وی په هغه عظیمه کنده کې داسې لاندې اور بلو چې اور بلو او خلک پکې داسې سوځي چې زه هغه زه پیژنم وی ډېر سخت ویرېدم او د هغې کوینې بله لخته بوتلم بچ یې کړم لاړم بویه تلم د هغې کوی نه بچ شم وی چې بچ شم یا خوا بس لاړم وی سخته یره را باندې راله وی د هغې دوو کسانو د وجې الله رب العالمین بچ کړم دا خوب مې بیګا لیدلی دی خیر د عبدالله ابن عمر لاړه چې رسول الله مبارک کور ته راغی ورته وی وړوکي ورورکي مې خوب لیدلو وی څنګه خوب یې لیدلو وی دقه شان خوب یې لیدلو نو تاسو د خدای په ذات مې د قسمي د حدیثو دا الفاظ دي وی نعم الرجل وی څه بهترین انسان دی عبدالله ابن عمر څه بهترین دا وی زما عمر دقې وخت کې شپږ یا اووه کاله وی څه بهترین انسان دی څه ښکلی انسان دی زبردست خوب یې لیدلی دی خشته خوب یې لیدلی دی خو کاش چې عبدالله ابن عمر الله ته د پیشمني په وخت کې ودرېده نو دا به ډېره ښه وه دا رسول الله مبارک ویلي چې کاش چې دی ودرېده نو دا به ډېره ښه وه وی زه چې لاړم وی خور ته مې چې د الله رسول څه وي وی هغې راته وی چې د الله رسول خو دا خبره بیان کړه چې ډېر بهترین انسان دی ډېر خشته خوب یې لیدلی دی خو کاش چې الله ته د شپې ودرېده وی دا خبره چې وکړه دا رستو د ده بیا یو بچی دی هغه دا خبره بیانوي وی بابا ته مې دا خبره چې واورېده دا اوس د هغه شپږ اووه کاله عمر دی وی د هغې نه پس شروع شو نو د شپې به الله ته ولاړو نو ودرېده به حتی دا خبره واورې دا ډېره د غور ده د دې عبدالله ابن عمر وفات بیا د 84 سال په عمر کې شوی دی 84 سال په عمر کې څلور اتیا کاله عمر کې د ده بیا وفات شوی او دا خبره شپږو کالو کې اورېدلې وایي چې د کمې ورځې نه مې د رسول الله مبارک دا خبره اورېدلې وه چې څه بهترین انسان دی خو چې ده د تهجد لمونځ کو نو د 84 سال د مرګ شپې پورې ما نه د تهجد لمونځ بیا نه دی قضا شوی 78 سال می مسلسل یو شان د الله په جناب کې لمونځ وکړ نو څه د وجې د دې د وجې الله په فرشتو لاس چې د دې تهجدو په وجې الله رب العالمین دومره لوی مقام ته ورسوي 78 سال کې یو شپه هم داسې نه ده تېر شوې چې زه یې الله ته نیم ولا لوی علم ولا الله ورکړو دې علماو ته پته لګي طالبانو ته چې د عبدالله ابن عمر کم علم و کم شان کم مقام دا د څه د وجې دا د تهجد د مونځ د وجې الله رب العالمین دې مقام او دې مرتبې ته ورسوي زمونږ د دې کراچۍ ډېر لوی عالم دی مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب دا علما یې پیژني طالبان یې پیژني ډېر لوی عالم دی ډېر ښکلی عالم دی ډېر بهترین عالم دی د هغه نه مې یو ځل بیان اورېده وایي تاسو ته خو یاره وایي چې د تهجد لمونځ څه دی خو پاسه 2 رکعته او 4 رکعته وکړه د دې دا دغه دی د دې په مقصد وي ځان پې کې باقاعده د حدیثو حواله ورکړه
دا نوم مې راته ځکه واغېسته چې ډېر لوی عالم دی د علماو ته د هغه د علمیت پته لګي عبدالرؤف سکروي صاحب ډېر لوی عالم دی او ډېر خشته مزیدار خطبات هم د هغه دي نه هغې کې هغه لیکلي دي وایي تاسو خو وایئ چېرې د ماسخوتن دا تهجد لمونځ دا 2 رکعته مو وکړل او دا 4 رکعته مو وکړل د دې مقام څه دی تاسو ته څه پته لګي د دې مقام دومره لوی دی الله دې مونږ او تاسو ټول بیت الله ته بوتلی کړي یار په شوق مونه وي الله دې مونږ او تاسو ټول بیت الله ته بوتلی کړي اوس هم په شوق وي بیت الله شریف ته سړی لاړ شي په مسجد حرام کې تیمور جانه یو مونځ په څو دی 1,00,000 یو مونځ په څو دی په 1,00,000 او بیا د الله د رسول الله مبارک دربار ته بوتلی کې نو هلته یو مونځ په یو روایت کې په 1,000 باندې او په بل روایت کې په 50,000 مونځونو باندې الله قبلوي ما ته وګورئ ما ته وګورئ دا مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب ما راله حواله درکړه هغه وایي چې کوم انسان توجیه راته بیا بیانوم چې کوم انسان د پیشمني په وخت کې پاسېد او الله رب العالمین ته ودرېد او د 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته یا 8 رکعاته دې پورې راغلي دي د دا وکړل که نه نو په بیت الله کې یو په لاک او په مسجد نبوي کې یو په 50,000 خو ستا د دقې تهجد لمونځ د الله په جناب کې په 2,00,000 باندې الله منظوروي اوس دا بیت الله کې وکړم بیا د بیت الله ډېر لوی شان دی د بیت الله بیا ډېر لوی مقام دی بیا به الله د هغې نه زیات درکوي دا ستا په کور کې ستا دا 2 رکعاته او دا 4 رکعاته دا ډېر لوی مقام لري دا پرې نه دی دا ډېره لویه مرتبه لري تا خو داسې پرېښوده خو دا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري نو پرې دې بنا الله رب العالمین برله ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه درکوي او زمونږ او ستاسو ازلي دشمن څوک دی شیطان دی څوک دی شیطان دی شیطان زمونږ او ستاسو ازلي دشمن دی او قسم یې خوړلی دی قسم چې زه به ستا دا بندګان ګمراه کوم قرآن شریف په نزد قرآن دا قسم ثابت دی قسمونه الله سره خوړلي چې زه به والله کو پرېږدم دا به زه ګمراه کوم دا به زه جهنم ته رسوم الله به یې پرېږدم نو دې ظالم نه د بچ کېدو به څه طریقه کې نو دا په حدیث او په مشکات مبارک کې حدیث دی چې رسول الله مبارک فرمایي کله چې دا انسان اوده شي که نه نو شیطان 3 غوټې دله ورکړي 3 غوټې دله ورکړي دا حدیثو کې باقاعده الفاظ دي چې 3 غوټې دله ورکړي نو چې تاله یو انسان مضبوطې 3 غوټې درکړي او تی کلک وتړلې نو د تړلو د خو داسې چې دا به اوس پرانظم څنګه ګرانه طریقه ده نو شیطان چې څومره لوی ارامیتوب کړی دی که نه نو دومره رب موږ ته اسانه طریقه هم ښولې ده دومره موږ ته رسول الله مبارک اسانه طریقه هم ښولې ده ډېر په دقې غوټه کې پاتې شي وتړلی شي پاتې شي هغه خپل مقصد کې کامیاب شي خو ته وایې یاره زه د دې غوټو نه ځان څنګه بچ کړم چې زه یې دا تړلی یم نو دا رسول الله مبارک وي چې کله یو انسان ما ته وګورئ د سارې راپاڅېده او کټ کې کېناسته کټ کې کېناسته نو دا رسول الله مبارک وي دا یو غوټه په خپله پرانیږي دې کېناسته بیا راپاڅېده او باتروم ته او سلخانې ته د اودس ځای ته لاړه نو والله العظیم رسول الله مبارک وي دا دویمه غوټه هم وسپړلی شي دا دویمه غوټه هم وسپړلی شي او 3 نمبر چې بیا دی الله رب العالمین ته د دې پیشمني په وخت کې ودرېده نو د ده هغه غوټې 3 واله سپړدل خو پرېږده رسول الله مبارک وي هغه غوټې زرې زرې شوې دا د پیشمني د برکت د وجې نو دا مطلب د غوټو څه مطلب د غوټو دا مطلب چې د الله په جناب کې د الله د پاره ودرېدي شیطان بره باندې نه مسلط کېږي د شیطان د تسلط نه الله رب العالمین هغه خلاص کړي او 9 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خو تاسو ته ووي زموږ د مونځونو کې ډېر لوی کمی دی اول مې راته تقلیب په شروع کې وي د دې کمی د ختمولو دپاره د الله رسول وي چې تاسو د پیشمني په وخت کې پاسې چې څومره د فرایضو کمی دی الله به ټول د دې د برکته خبر کړي او 10 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه الله رب العالمین ته محبوب ترین روجه د ټول کال په روجو کې د رمضان د روجو نه پس چې الله رب العالمین ته د ټولو نه محبوب ترین روجه ده هغه څه شی ده هغه د عاشورې روجه ده مشکات مبارک حدیث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
الله ته د ټولو نه محبوب ترین روژه د رمضان نه پس د شهر الله چې د الله میاشت ده د محرم د قلسمه روژه ډېره محبوبه ده الله ته په ټولو روژو کې د روژو نه پس او الله رب العالمین ته په تمامو منځونو کې د فرایضو نه پس چې کوم الله ته محبوب ترین منځ دی هغه د تهجد منځ دی چې تهجد الله ته ودرېدی د دې منځ په مقابله کې نه اشراق نه ساق نه اوابین دا یو مقام شته د هغې خو د دې مقابلې ته نشي رسېدی دا ټول په خپل ځای زما ډېر وخت یو موږ له دې په الله د عمل کولو توفیق راکړي خو زما په ذهن کې زما په سوچ کې چې د دې تهجد لوی مقام او لویه مرتبه ده نو بس په دې اخري حدیث په یارته اسجانه ختم کړم چې دا د احادیثو په ټولو کتابونو کې راغلي دي په ټولو کتابونو کې چې ان الله تعالی ينزل من السماء الدنيا الله رب العالمین الفاظ راغلي دي کوم ځای کې دي لا مکان عرش چې الله د دې اوه اسمانونو سدرة المنتهى د ټولو نه اوچت دی نو څه چل هلته دی خو دا یاد ساته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې وینا ده څنګه راځي علماو پکې بیا مختلف توجیحات کړي دي وخت هم نشته ګړی ما وې زه پوره په یوه نیمه بس کوم هغه راته نه بیانوم خو بس اسانه توجیه ده چې الله یا د الله خاص رحمت د دې لومبي اسمان ته راشي لومبي اسمان ته راشي نو الله رب العالمین بذات خود اوازونه کوي دا د حدیث او الفاظ دي چې ته د پیشمنی پاسېدلې ینزل من السماء الدنیا د دې پیشمنی په وخت کې الله دې لومبي اسمان ته راشي اواز کوي اواز چې ای څوک شته زما په بندګانو کې چې ما نه سوال وکړي ګناه کړي زه یې معاف کړم ای څوک شته زما په دې بندګانو کې داسې څوک چې بیمار دی او ما ته سوال وکړي او زه ولې بیماري روغه کړم څوک شته داسې زما په دې بندګانو کې چې اولاد یې نشته او ما نه اولاد غواړي او زه ولې اولاد ورکړم څوک شته داسې زما په دې بندګانو کې چې هغه رزق نشته مزدوري نشته او دې ما نه سوال وکړي او زه ولې مزدوري ورکړم الله کذا دقه شان یو لفظ الله یادوي څوک شته نو زموږ د علما وایي ته راپاسه کن چې یا الله زه یمه کنه زما دا مشکل دی زما دا پرابلم دی زما دا تکلیف دی الله رب العالمین ته نو قسم په خدای وي الله رب العالمین دا رحم او دا کرم په شیبو باندې وري دا د الله ډېر لوی احسان ډېر لویه پیرزونه ده نو زما عزتمند ورونو دا په احادیثو کې دقه شان نورم الفاظ راغلي دي دقه مختلف د احادیثو باقاعده زمونږ د دې احادیثو غټو کتابونو کې باقاعده ابواب زمونږ د صاحب د کتابونو هغوی لیکلي دي ما راته د لس احادیث د دې دپاره بیان کړل چې دا شپې اوږدې شوي دي او هر چاته دا موقع الله رب العالمین ورکوي یو سوچ او یو فکر په دې زړه کې راوله الله رب العالمین برله د دې خامخا توفیق درکړي د دې د توفیق دپاره مونږ او تاسو څه چل کوو نو د دې دپاره علما کرامو مختلفې طریقې ښولي دي زه راته آسانه او مزیداره طریقه دا ښیمه چې د شپې په دې سوچ باندې سمله چې زه به پاسار پاسم دا سوچ فکر ذهن کې راوله یو دا دویم نمبر دا دی چې ځان ته الارم پټیم کا الارم دې ځان ته پټیم کو انشاءالله الله رب العالمین به توفیق درکړي دریم نمبر دا دی چې د شپې د وخته سمله نن زمونږ او ستاسو شپې موبایل تباه و برباد کړي 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه موږ الله ته ودرېدي نه شو خو زه راته د الله په ذات قسم خورم او زما د نوي ځوانانو ته د دې خبرو پته لګي چې 9 بجې موبایل ته کیني د شپې د 1 پورې لګیا یي 15 شپږ ګنټې 10 منټه موږ الله له نشو ورکولی نو دریم نمبر یې بهترینه طریقه دا ده چې د شپې په وخت باندې سمله د شپې په وخت باندې سمله دریم نمبر یې دا طریقه ده او څلورم نمبر یې دا ده چې ځان ته الارم پټیم کا الارم دې پټیم کو انشاءالله وتعالی الله رب العالمین په دقې باندې پاسئ او د پنځم نمبر کار دا چلو کا دا چل چې یاره یو زړه کې یو مصممه اراده وکړه چې زه به انشاءالله سهار پاسم تهجد له به پاسم نو ما تاسو ته مخکې ویلي دي اوس یې م راته ویمه او بیا به یې م راته ویمه
چې د مصممه ګوره د زړه اراده هغه تاسو ته د هغې پته لګي د زړه اراده دې وکړه نو انشاءالله داسې وخت او داسې اعمال به الله پیدا کوي چې تا په زوره باندې پاسې چې پاسه الله ته ودرېږه خدا په دې زړه کې اراده ده نو دا وکړئ انشاءالله وتعالی الله رب العالمین به توفیق درکړي را پاسېدي د رسول الله مبارک به دا طریقه وه خیر تاسو خو په دې باندې نه پوهېږئ علماو ته ویم یا زما دا بیان څوک اوري دا آیاتونه ورته یاد وي نو هغې دې وایي رسول الله مبارک کله چې به لومبې پاسېده نو د ټولو نه لومبې به د سورة آل عمران یو آیاتونه دي هغه به وي اسمان ته به یې کتل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا قسم په خدای د رسول الله مبارک طریقه وه د اخري آیاتونه به ټول د صورت د ختمېدو پورې وي بیا به اودس وکړه نو ته راپاسېدې دغه شان چلو که اودس وکړه بیا د هغې نه پس لومبې چې نیمه ګینټه مخکې پاسېدې دې وخت کې چې په 4 بجې پاسېدې په 15 بجې بانګ وي په 4 خو تاسو مخکې ټول پاسېدی که نه نو 4 بجې چې پاسېدې په 15 تقریبا 15 منټه کم 15 منټه کم 15 بانګ وي اودس دې وکړو دا نه پس 2 رکاته وکړه دا 2 رکعاته داسې مختصر وکړه بیا ورپسې دغه 2 رکعاته لږ شان اوږدو کړه ډېر تلاوت پکې کوه چاته صورتونه یاد دي غټ غټ صورتونه پکې چاته صورتونه نه دي یاد دا صورت اخلاص خو هر چاته یاد دی 10 ځله 15 ځله 20 ځله دا پکې وایي نو 4 کولی شي 6 کولی شي د رسول الله مبارک چې کومه طریقه واغه به اته کول اکثر به اته کول او وسرې به وتر کول نو کو وتر پاتې کې رستو نو دا ډېره خبره ده ځان ته مخلاصه وه چې بس یو غوبل دې جوړ کړي وي نه دا خو شپې اوږدې دي ښه مزېدار وتر ورته پرېږده د وتر پرېښودو کې تیمورجان یو بل کمال دی سار به دې پاسوي چې ما ته خو وتر خو را باندې لازم دي واجب دي نو دا به دې پاسوي دا وتر به دې پاسوي دا پرېږدی ځان ته نو دا وتر به م پاسوي بیا ځان ته مخلاصه وي چې غوبل دې جوړ کړي وي غوبل خوند نه کوي مونځ په قلا په وقار 2 رکعاته کوه خو په وقار یې کوه 4 رکعاته کوه په مزه په اخلاص قسم دې د دعاګانو یو لویه مجموعي موږ به یو غوبل جوړ کړي بس غوبل مه جوړوې رسول الله مبارک په قسم دې په نفلو کې دا 3 ځله خو موږ تاسو ته په دې مونځ کې ځکه چې دې کې ډېر زیات کمزوري دي دغه وي د هغې د وجې وایو په سده چې به پرېوتو 2 ځله 10 ځله 11 ځله 20 ځله 15 ځله سبحان ربي الاعلى دا الله نور ښکلي صفات نو مونځ نه ځان خلاصوې ما دا یو مونځ پاتې دی نور خو هر څه ختم نور خو بس هر څه ختم شوي یو مونځ نه په توجه باندې کوې نو کوشش د دې وترو دا کوې چې په آخره کې یې پرېږدی نو الله رب العالمین به د دې توفیق درکړي بهرحال پاسې کوشش کوې خو که یو سړی پانسېده انسانو بیمارو نو یو بله خبر راته کومه او دا په بخاري شریف مسلم شریف او دا حدیثو په ټولو کتابونو کې راغلي چې یو انسانو او راپاسېده د شپې په هر ټیم راپاسېدي چې راپاسېدي دا یاده کې دا یاده کې د دې ډېره لویه فایده ده ودوي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله العظیم دا علما ناست دي په مشکات مبارک کې په بخاري مبارک کې په مسلم شریف کې په ټولو احادیثو په کتابونو کې دا دعا ده چې دا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دوی نو حدیثو کې دا چې تو پسې فور وایي چې اللهم اغفر لي خدایا ما وبخي دا ټول د اوچت شي بخل دي خو زمونږ د علما وایي خو دې دا ووایي ورپسې د نور هم دعاګانې وکړي والله العظیم بس په دې باندې دا خبره ختموم چې د دې 2 کلماتو د برکته به دې هسې په دې کټ کې چې دا دعا دې وکړه الله به دې ټولې دعاګانې قبلې د دې عمل اهتمام وکړي دا یاده کې دې خپلو چاته چې یاده وي ته یاده لا اله الا الله وحده لا شریک له دا د احادیثو په ټولو کتابونو کې راغلي سبحان الله دا 3 کلمه تاسو وایي او دا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير آسان کلمه ده نو که پانسی دی او دا دی وي نو به انشاءالله د هغې قایم مقام ګرځي او 3 نمبر اخري خبره کوم په دې ما مخکې بیان کړی دی چې د سورت بقرې د اخري 2 آیاتونه دي د شپې چې سملی دا خامخا وایي دا په دې ما مستقل بیان کړی دی خو یو فایده به دا وي پاسا
ما خو تاته وی چې ته په ډیر لوی مقام ته رسی خو بالفرض انسان دی کمزوري دی بیماری رااله ستړی وي ونه شو نو چې دا دوه آیات دي تیمور جانه د شپې ووی که نه نو دا دوه آیاته به ستا دپاره سار د تهجد قایم مقامي کم ثواب چې الله تعالی په تهجدو درکوي دا به د شپې د دې دوو ځلو ویلو باندې الله رب العالمین درکوي په دې دوه آیاتو باندې خدای پاک دې موږ تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي بل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي او دا دعا په اخلاص وکړئ چې الله د دې تهجد توفیق را نصیب کړي الله دا به ستا په رحم باندې کېږي ستا په کرم باندې به کېږي او دا هم یاد ساتئ یو خیرې خبر راته کومه اسد جانه چې وی چې ما نه الله راضي دی الله ما نه خوشحاله دی او که نه دی د الله د خوشحالولو او د الله د راضي کولو لویه نښه دا ده چې د شپې ځان ته ودرولې قسم مې دی د الله په ذات یې الله نه راضي دی د الله نه راضي دی دا یاد ساته دا بل څوک نه ده ته ځان ته ودرولې الله نه راضي نو خدای پاک دې موږ له دې توفیق را نصیب کړي الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او هر عمل دا دعا کوي چې الله د خپل رضا لوی سبب وګرځي الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت او عافیت ورکړي الله دې ټولو له د خیر زندگی ورکړي زموږ په کور کې بیماران دي دعا ورته وکړئ الله وله صحت ورکړي نور ستاسو زموږ بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي زموږ د جمعې یو کلک ملګری دی او ډیره لویه قرباني کوي هر جمعې د پیښور د هغې سر نه راځي حاجی وهاب ګل صاحب تاسو پیژنې دلته ناست هر جمعه راځي بیمار شوی دی دعا ورته وکړئ الله زموږ د قرور له صحت ورکړي نور څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي دي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي الله دې د ټولو قبرونو د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله دې ټولو سره احسانات وکړي ما کو د چا نومونه نه اخیستي یاد به راته ني خو چې څومره وفات شوي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي الله زموږ او ستاسو او د دغه د ناقود یو زموږ د جمعې لمونځ له بهره سعودي کې د مور یې وفات شوې وه الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي او الله دې زموږ ستاسو دواړو جهانو خیر نصیب کړي چا چې موږ ته د دعاګانو دپاره ویلي الله دې ټولو دعاګانې قبول کړي د دې شیشې په ذریعه باندې ما ته ډېرو خلکو دعا ټلیفونونه کړي دي الله دې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي برحمتک یا ارحم الراحمین